د بنی اسرائیل د غوا کیسه مشهور ذکر ده په قرآن شریف کې چې هغه غوا چې هغه بقره صفراوي او فاقع لونها تسر الناظرین مسلمه لا شیة فيها، دغه علامات قرآن شریف ذکر کړی دي. نو بنی اسرائیل ګرځیده چې دا غوا به کوم ځای چې نه هغه ارټ کړی دی نی ایوي کړی ده، لا ذلول فی الارض لا تسقي الحرث، داسې غوا چې په هغې باندې نښه ني داغ پیني او بالکل صفرا او تکه زیړی، دا به کوم ځای چېرته به چې تللو خامخا څه ناسه کامې به هلته و. د یو نوجوان یوه غوا د هغې پته خلکو دی ته ورک چې یو زلمی دی هغه سره داسې غوا شته چې هغه په دغه علاماتو باندې بالکل برابر ده. هغه سړي ته دی منتونه را شروع که هغه ورته زه نه خرڅوم. دی ورته بالاخر ووایي چې دا ستا دا غوا ده په موږ را خرڅه که، نو موږ به تا ته دومره سره زر درکړو چې د دې غوا په هغه سرمن کې څومره سره زر راځي. نو د سرو زرو په قیمت باندې هغه غوا د بني اسرائیلو د هغه نوجوان نه بیا واغشته او هغه بیا لعلک فذبحوها. نو بیا مفسرین کرام وایي چې دا غوا د سرو زرو په تول باندې څنګه خرڅه شوه. وایي دا د زلمي ته مور دعا کړې وه، مور ورته دعاګانې کولې، نو دا د مور دعا وه چې غوا د سرو زرو سره په تول باندې خرڅه شوه. په دنیا کې ورته الله تعالی داسې ثمره او میوه ورکه د مور د خدمت او د مور د دعا غ برکت ورته الله تعالی وښودلو. او سزا ملاویږي انسان ته په دنیا کې، سزا هم ملاویږي. یو سړي مور به ورته نصیحت کولو، د مانځه به ورته ووایي ښه خبره به مور چې کله د ته را شروع که ده به ورته غلی شه کنې په دې ماری درته زور کوم. مور ته به وایي چې غلی شه په ماری درته زور کوم. نو بیا په دنیا کې په ده باندې داسې حالت رالو چې په ډاکټرانو باندې به خلکو ګرځول او ده به دا چغې والی چې په ماری راته مه زور کوئ، په ماری راته مه زور کوئ. ډاکټرانو وی دا نفسیاتی مریض دی، چا وی دا دماغی مریض دی، چا وی دا ګیس سر ته خطی دی، چا یو څه وی چا بل څه. هغه پلار وی هېڅ بیماري ورته نشته، دا د مور ازار والی دی. مور به ورته چې کلم خبره کوله نو ده به ورته وی غلی شه کنې په دې ماری درته زور کومه. نو اوس ده ته په ماری باندې زور کیږي، نو ځکه وایي چې د خدای دپاره ما ته په ماری باندې زور ما اچوئ، ماری راته مه زورئ. نو په دنیا کې هم د هغې هغه بدله انسان ته میلاویږي، که ښه سلوک کوي مور او پلار سره د هغې هم میلاویږي، او که څوک بد سلوک کوي نو د هغې هم میلاویږي. الله تعالی دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.